کتاب سلامونه او وخت مو په خیر. تاسو په اراکوزیا کتاب خبرونې ته غوږ سولئ. دمګړی پیل سو پروګرام روان څه کم نیم ساعت مو په درنو حضور کې زه دنیا پکتیانی یم. دوه ډیر قدرمن میلمانه را سره یو په استودیو کې وی او بل درون میلمه له پکتیا ولایت څخه د ټلیفون په لیکه د خبرونې دوهمې نیمایي ته وسلو. د عبدالرزاق عابد صاحبوي چې په پکتیا ولایت کې د پکتیا په دولتي پوهنتون کې دوی د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي. هغلته به د محصلینو په ستونزو ورسره وغږیږو، د دوی په علاقمندۍ به وغږیږو، د لیک لوست په برخه کې په عامه کتابتونونو به د دوی نظر او معلومات واخلو. په دغه موضوعات به ورسره وغږیږو. خو د پروګرام شروع مو نن کوم کتاب ته چې ځانګړی کړی ده د ژوند لوبه، د کتاب لالودین عاطف صاحب پښتو ته راوړلی ده. خورا ګټور او په زړه پورې کتاب ده. د خبرونې په دوام کې به خپل ژباړن موږ تاسو ته ډیر معلومات د کتاب د منځپانګې په تړاو باندې راکړي. ولې وستو د ښاغلي لالودین عاطف صاحب لنډه پیژنګلوي د محمد اکرام اسمتي له ژبې اورو. کتاب لالودین عاطف د محمد الدین زوی دی چې په 1993 کال کې د خیبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې. تر شپږم ټولګي پورې د هریپور په 295 نمبر ښوونځي کې زده کړې وکړې. له شپږم ټولګي په لومړۍ درجه فارغ شو او په النصر عالي لیسه کې شامل شو. په دې لیسه کې تر 11م ټولګي زده کړې وکړې. 12م ټولګي په کابل کې د انور بسمیل په عالي لیسه کې په لوړه درجه بشپړ کړ. له دې وروسته د ابن سینا په انسټیټیوټ کې د کرنې په برخه کې زده کړې کړې دي. له دې انسټیټیوټ نه په قدر نمرو فارغ شو او د اختصاصي ازموینې له لارې د کابل پوهنتون کرنې پوهنځي ته لاره پیدا کړه. د پوهنتون ترڅنګ یې په شکردره کې د اسداباد کوچیانو په ښوونځي کې 2 کاله د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. په 1995 کال کې له پوهنتون نه په لوړو نمرو فارغ شو. دا چې ښاغلی عاطف د خپل مسلک ترڅنګ له ادبي او فرهنګي چارو سره هم لیوالتیا لرله او په دغه برخه کې خدای پاک ځانګړې وړتیا ورپېرزو کړې وه، نو کله چې له پوهنتون نه فارغېږي په هماغه کال یې له سولې مطالعاتي څېړنیزو او خپرندوی مرکز سره د ژباړې په برخه کې دنده پیل کړه. تر اوسه یې تر 10 کتابونه ژباړلي دي چې زیات چاپ او ځینې ناچاپ دي. د ښاغلي عاطف چاپ شوي کتابونه ویښ ملت، د واکمنۍ هنر، د څېړنې اصول، د عمومي کرنې بنسټونه، د زیتونو روزنه، زعفران، د ښوونې او روزنې اقتصاد، د کار رهبري، د کار ستراتیژي، د مینې ارواپوهنه، برېښنایي حکومتولي، جرم پوهنه او کرنیز اقتصاد نومیږي. ناچاپ کتابونه یې بیا امیل، د حقوقو بنسټونه، د ژوند لوبه، 1 دقیقه صوفي، له ازموینو مه ویریږه، 1 دقیقه استاد، بریالی مور، 1 دقیقه پلورونکی، اقبال او افغانستان، د ګډ ژوند ارواپوهنه او وزرونه. نوموړی د نورو فعالیتونو ترڅنګ فرهنګي او ادبي هڅې هم کوي چې په 1995 کال کې د لوی افغانستان اونیزې مسؤل مدیر و. په 1999 کال کې له پیس ویلیج مجلې او ورځپاڼې سره همکار و او له دې مجلې او ورځپاڼې سره یې په ادبي او فرهنګي برخو کې دنده هم ترسره کړې ده. ښاغلی عاطف پر ژباړې او لیکنو سربیره شاعري هم کوي او تر دې دمه یې سلګونه شعرونه لیکلي دي. په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعال دی او تل یې د هیواد او ملي یووالي په اړه ګټورې لیکنې کړې دي. په 1999 کال کې د دولت جوړونکي ټیم د خصوصي سکتور په کمیټه کې د ولسوالیو امیر و او دا دنده یې په پوره مهارت پای ته ورسوله. په 1998 کال کې د دوستانو په غوښتنه د شکردرې ولسوالۍ شورا ته نوماند و، خو د هیواد وضعیت ته په کتو دا ټاکنې ونه شوې او راتلونکي ته وځنډېدې او اوس مهال له سولې مطالعاتي څېړنیز او خپرندوی مرکز سره د کتابونو پر ژباړې بوخت دی. کتاب
له محمد اکرام اسمتي څخه مننه کوو چې د ښاغلي لالودین عاطف صاحب د ژوند او د دوی د فعالیتونو په تړاو موږ ته معلومات راکړل. اوس هم ډیر خوشاله یو چې دوی را سره په استودیو کې دي. ښاغلی عاطف صاحب د نوي ژباړل سوي کتاب چې د ژوند لوبه ده ډیره زیاته مبارکي درته وایم. د تاسو د لا ډیره بریا په هیله یو. راځئ شروع کې د همدې کتاب په منځپانګه لږ ډیر څه تاسو راته وغږیږئ. ډیره مننه اغلی پښتني کور مودان چې موږ ته مو وخت راکاو د دې کتاب په اړه لوستونکو ته اوریدونکو ته معلومات ورکوي. دا چې تاسو نوم واخیست کتاب د ژوند لوبه نومیږي او په کتاب کې په ټوله کې د ژوند په اړه ټول هغه موارد ځای شوي دي چې ژوند کې ورته اړتیا ده او ژوند کې باید دغه موارد عملي شي. کتاب چې د امریکایي لیکوالي فلورانس سکاولشین لیکلی دا په امریکا کې په 1301 میلادي کال کې زیږیدلی او دا چې ولا د خپل اغیزناکو خبرو له عمله په ټوله نړۍ او امریکا کې مشهوره و. دغه لیکواله د همدې کتاب په لیکلو یې د لیکوالۍ هغه ډګر ته مخه کړل او لیکوالي پیل کړل دغه وخت نه. نو کتاب په اړه په راتلونکي کې هم نورم چې غږیږو په هغه اړه به هم معلومات ورکو چې کتاب په ټوله کې 4 برخې لري. یعنی دا کتاب د 4 کتابونو مجموعه ده چې لومړی برخه ستا جادویي خبرې ستا امسانو میږي، دومه برخه د بریا پټي دروازې، درېمه او څلورمه برخه د ژوند د بلابېلو اړخونو په تړاو دي. نو ان شاء الله په نورو برخو کې په ټولو باندې مفصل خبرې وکړو. تر ډیره نو عاطف صاحب دغه کتاب هم د ارواپوهنې په برخه کې د هغه کسان چې د کار لپاره د ژوند لپاره ډیره انرژي او مثبت روحیه نه لري دغه کسان لپاره لیکل شوی کتاب ده. بالکل دا کتاب ارواپوهنیز دا معنوي اړخ لري. تر ډیره زمونږ په ژوند کې چې کوم بلابل اړخونه دي هغه له معنوي دینی او همدارنګه د ارواپوهنې او ځان پیژندنې له اړخه څیړلې دي. لکه کزینو برخو ته مونږ اشاره وکړو، مونږ په ژوند کې خبرې کوو خو د خبرو په هغه ارزښت کوم ځینې وخت ځان سره یو خبر کوو چې مثلا زه یو څه وایم چې هغه منفي اړخ لري خو هغه ته مونږ ډیر داسې په جدي نظر نه ګورو، مونږ یادی ګنو. خو دغه عادي خبرې موږ په ژوند باندې ډیر ژور اغیز لرلی شي او دوی سپارښتنه کړي په دې کتاب کې چې باید خپل خبرو ته کاغه غوښتنې دي، که دعا ده، که هیلې دي، هر څه دي دې ته باید پام وشي او د خبرو په ځواک باندې ډیر معلومات ورکړي دي. یعنی مونږ چې په ژوند کې یو معمولی منفي جمله هم وایو دا حتی د مونږ په ټول ژوند باندې اغیز لري. یعنی دوی ویلي چې په خپل خبرو کې باید انسان ډیر متوجي اوسېږي، ښې خبرې وکړي، ځکه ښې خبرې هیله بخونکې خبرې زموږ ژوند ښه کوي او بدې خبرې مو په عملي ژوند باندې هم بد اغیز پرې باسي. نو دغه د خبرو یو برخه ول چې دوی په دې تړاو باندې غږیدلې دي سره. عاطف صاحب تر ډیره هم دغه کتابونه چې د ته ورته موضوعات لځان سره انتقالوي معلومات ډیره ویل کیږي چې یو موضوع د مختلف نمونه دغه کتابو ته ورکړل شوی دی ولې مشابه خبرو باندې بحث او خبرې لري. په ژوند لوبه کتاب کې کوم متفاوت بحثونه تاسو پاروایی برخه کې احساس کړو مولیدل چې نوې خبرې د کتاب لرلې؟ بالکل دا د ارواپوهنې له نظره هغه مهم ټکی دا ول چې تاسو ګوري د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه ډیر زیات چاپیږي خو دې توپیر دا و چې د کتاب کې لدینی اړخه هم ارواپوهنه تعریف شوی و، د ارواپوهنې ګټې د ارواپوهنې روزمره استعمال باندې خبرې شوی وي. نو د کې دغه مهمه موضوع دا و چې دینی اړخین څیړلې ده، لدینی اړخه زموږ ورځنی کارونه موږ سره یو څوک بد چلند کوي هغه سره موږ څه ډول چلند وکړو، څه ډول خپل موخو ته ورسیږو، دا ټول د ارواپوهنې او معنوي اړخه څیړلې دي.
یعنی د ژوند اکثره برخې چې موږ په ژوند کې ورسره مخ کېږو د له بېلابېلو اړخونو په ټوله کې د ارواپوهنې او دیني اړخ نه ډېرې ښې او مفصلې څېړلې دي په دې کتاب کې. کتاب انتخاب مو د ژباړې لپاره څنګه و؟ که د دوستانو خوښه وه په مشوره مو انتخاب، که خپله مو ولوسته جذب یې کړلی و مو غوښتل چې را پښتو یې کړئ؟ لومړی ما سرچ کوو په انټرنیټ کې د دې لیکوالې سره مخ شوم، د دې لیکوالې په اړه معلومات ترلاسه کړل، بیا د دې لیکوالې په ژوندلیک کې دې له کتابونو سره مخ شوم. دغه کتاب چې ما ولوست هغه لنډ معلومات چې د کتاب په اړه ورکړي ول نو ډېر زیات مې خوښ شو. ملګرو سره مې شریک هغوی مې راته مشوره راکړه چې واقعا د ډېر ګټور کتاب ده. له هغې هر څه چې دا څو ځله په امریکا، ایران او نورو هیوادونو کې چاپ شوی و، یعنی دومره اړین و چې څو ځله حتی په لسګونو وارې د چاپ شوی، نو ما هم هوډ وکړ چې باید دغه کتاب پښتو هم شي او پښتو دې برخې ته ډېره اړتیا لري. په ټوله کې عاطف صاحب کتاب چې انګلیسي کې و څومره حجم لاره، پښتو ته د چې راواړه څومره حجم ده، او کله د چې ژباړه له دری فارسي نه مې هدف ده، له فارسي د راوژباړه ایرانی نه کله انګلیسي نه. ما د دې کتاب په اړه لومړی په انګلیسي کې سرچ وکړو ومې کوت، خو بیا مې وروسته په ایرانی کې هم فارسي ژبه کې هم پیدا کړ او له فارسي نه مې راوژباړه. حجم فارسي کې داسې یو څه کم و، خو په خامخا چې پښتو ته راژباړې هغه د کتاب حجم زیاتېږي. نو ما هم کوشش وکړ چې ټولې برخې په خط توګه راواخلم، کومه برخه رانه پکې پاتې نشي او دغه لیکوالي امانت ځان سره وساتم. نو یو 1.5 مخه خپل اصلي حجم نه زیات راغی پښتو ته، یعنی په ټوله کې له فارسي دی وژباړه او په فارسي مې وژباړه. له انګلیسي سره مو مقایسه کړه؟ انګلیسي سره مو اول مې انګلیسي وکړه، هغه سره مقایسه کړ، نو بیا مې دواړه کتابونه له مقایسې وروسته ما هغه فارسي نه راوژباړه. ژباړې څومره وخت ونیو؟ دا کتاب چې شاوخوا 320 مخه ده پښتو یې، نو تقریبا داسې 1.5 میاشت وخت یې ونیو او 1.5 میاشت کې په دې وتوانېدم چې له پیل نه تر پایه ټول کتاب پښتو کړم. درست. نو په فیسبوک هم مارکیټینګ کوي، د تاسو هم دغه بنسټ چې د سولې خبرندوی او څیړنیز مرکز ده، دوی په تیر کې هم ډیر کتابونه چاپ کړي دي، فیسبوک باندې عکسونه خبريږي، پاڼې دوستان ته وایي چې ورسئ لایک کړئ که غواړئ چې له نوو موضوعاتو خبر سئ، د نوو کتابونو په تړاو معلومات پیدا کړئ. نو د سولې مطالعاتي څیړنیز او خبرندوی مرکز څخه د پاڼې نه لیدنه وکړئ، هغه ته د دوی ټول کتابونه چې چاپ کیږي په دغه پاڼه باندې نشر کیږي. عاطف صاحب دا کتاب مو چې نشر کاوه د دوستانو هرکلی سره اوس چې چاپ شوی د مخسوی د خلک د اخیستلو لپاره تقاضا او شای لري؟ بالکل اغلی پښتنه کله چې دا کتاب چاپ شو مارکیټ ته راغی، حتی زما دوستانو چې فیسبوک کې را سره اسمه پیژندل مو نه سره، یعنی مخامخ مو سره نه ولیدلی، حتی ماته میسجونه وکړل چې دا کتاب واقعا ډیر ګټور دی او مونږ ولوسه دغه ټکی مو تیز دکړل. نو واقعا ماته هم ډیر روحیه راکړه د دوستانو تشویق چې هغه کتاب لسته و. نو لډیر هرکلی سره مخ شو، ډیرو دوستانو چې لسته او حتی ماته لنډیزم وایي چې د کتاب کې دغه مسایلو په دې برخه کې د ژوند په اړه، د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه دغه خبره شوي، حتی ځینې برخې ما نه میرې شوي خو دوی راته بیا را په یاد کړلې. نو واقعا چې د لوستونکو له هرکلی سره ډیر مخ شو. مخسوی ده. پروګرام شروع کې مو د 4 برخو یادونه د کتاب وکړه عاطف صاحب چې 4 برخې لري، که لګ په دغه 4 برخو باندې رڼا راته واچوي چې کوم موضوعات په مختلفو برخو کې؟ بالکل د لومړی برخې په اړه خو ما مخکې مو ویل چې هغه د خبرو د ځواک په اړه باندې ده. هلته ویل دي چې ستاسو خبرې جادویي امسا ده، یعنی ستاسو خبرې یو ځواک ده، که تاسو خبرې کوئ دا تاسو ځواک درکوي، یعنی که مثبت خبرې کوئ، ښې خبرې کوئ، دا یو ډول تاسو په ژوند کې ځواکمنوي. بل برخه چې ولا هغه د بریا پټي دروازې دي، یعنی هغه سره خو چې مونږه د دې بریا د پټو دروازې قلفونه څه ډول پیدا کو، به کلیل کومه کو څنګه اخلاص کو. نو په ټوله کې دویمه برخه مونږ ته
د بریا لارې چارې راښيي، څه ډول په بېلابېلو موخو کې بېلابېلو هدفونو لپاره مبارزه وکړو، څنګه پکې بریالي شو. د ټول هغه موارد دي چې په دومه برخه کې موږ ته معرفي کړي دي. او همدارنګه درېمه او څلورمه برخه هم د ژوند د بېلابېلو اړخونو په تړاو، لکه څه ډول حتی د بخښنې په اړه په دې کې برخو کې موضوعات دي چې که موږ یو چاته یو څه نو شو بخلی، نو هغه شی بل چا نه ترلاسه کولی هم نشو. یعنی د دې برخه کې په ټوله کې د بخښنې په ارزښت، د نه مقاومت په ارزښت او همدارنګه د ژوند په نورو اړخونو باندې راغږېدلی دی. دوی د بخښنې په اړه وایي چې که چېرته تاسو یو څوک نشئ بخلی، نو بل څوک هم تاسې نشي بخلی. سپارښتنه یې کړې چې یو بل ته بخښنه وکړئ او د بدو په مقابل کې تاسې بد مه کوئ. د یو چا د ناوړه سلوک په وړاندې تاسې له ښه سلوک نه ګټه واخلئ، او تر څو هغه په یو ډول مقابل جانب په یو ډول تاسو اغیزمن کړئ او ستاسو له چلند نه به دغه کس ستاسو سره په آینده کې ښه چلند وکړي. عاطف صاحب، کله چې انګلیسي کتاب ولوست بیا د په فارسی مقایسه کو د ژباړې په هدف د انتخاب کتبې د اول تاسو لوست بیا مراج باړلې لژباړې وروسته څه تغییر مو ځان کې احساس کړ؟ ډیر زیات. د اوس چې خبرې کوم تر ډیره مې له همدې کتاب نه ډیر څه زده کړي دي. په عملی ژوند کې ما حتی ځینې وخت به مې ملګرو سره دې خبرې کولې، هیڅ ارزښت به مې نه ورکوم، مې چې دا خو یو خبره دوه مې کړه، هیڅ شاید دومره اغېز ونه لري. خو ما چې د دې کتاب ولوست نو متوجه کړم چې باید هغه عادي خبرې چې مونږ کوو هغه باید ډېرې داسې د عقل په اساس وکړو، هر څه ته په ښه سترګه وګورو. نو ما هم پام شو چې آینده کې باید د خپلو خبرو ځواک ته چې عادي خبرې باید جدي وګڼل شي، او همدارنګه چې کوم اغېز دغه خبرې زموږ په راتلونکي ژوند په اوس ژوند خو یاسیم کوي، یعنی آینده کې هم دغه خبرې زموږ په راتلونکي ژوند باندې ډېر اغېز لرلی شي. نو دا مې زده کړل چې باید زه له خپلو خبرو سره پام وکړم، دوستانو ته په ټوکې کې حتی هغوی ونه ځوروم چې د هغوی په ذهن کې دغه یو ډول ریښه کوي دا خبره، او تر ډیره دغه ذهن زورېږي. نو چې هغه زورېږي باید د یو چا په زورونه باندې زه خوشحاله نشم، او هغوی ته باید تل مثبت او ګټورې خبرې وکړم. خیر یوسف عاطف صاحب چې دا کتاب مراج باړلی تر څو موږ هم په اسانۍ واخلو، ویل ولو، خپله یوه نهایت دوه یا هم درې ونې ورته ورکو، حتی که میاشت وخت هم خپل ورته ورکو او په قرار هم ولولو، که چېرې بهانه دا جوړو څه وخت نه لرو. نو ګټور کتاب دا زه شخصا سپارښتنه کوم چې دا کتاب ولولئ، دغه هفته ورته ځانګړې کوي، وایخلی خیر کې او 2-3 هفتې هم درنه ونیسي. په پښتو روانه راژباړل سوی ده، تقریبا 300 پاڼې لري، خو دومره خوندور ده ما چې څو پاڼې واړولې زه یقیني یم چې خسته به نه سئ او زر تر زره دا کتاب خلاصولی سئ او ډېر څه تر زده کولی سئ. عاطف صاحب، د راتلونکو پروګرامونو په تړاو دې راته ووایه، د تاسو تیر کې مو هم کتابونه معرفي کړي وو، مخ پر وړاندې به څه پلان لرئ، کوم کتاب ژباړئ؟ انشاءالله دغه لنډ وخت کې مې 2 کتابونه ژباړه ختمه ده، یوازې یو ایډیټ غواړي، ایډیټ هم ته ډیره شوی دی، خو یو بل کتاب ته په تمه یم چې هغې باندې مې کار روان کړی، نو هغه چې خلاص کوم انشاءالله ټول به په یو وار باندې دغه 2 کتابونه هم را چاپ شي، او آینده کې نور کتابونه مې ځان سره ساتلي چې کوم کتابونه زه باید وژباړم مهم دي راته، هغه مې ځان سره ساتلي، او انشاءالله راتلونکي لنډ وخت کې به یو 2 کتابونه نور هم زما چاپ شي او ټولنې ته به وړاندې شي. عاطف صاحب، زه چې څومره ستاسو له دوستانو سره آشنا یم، دوی چې تاسو ته کله کله په ټوکو کې د ژباړې ماشین وایي، نو غلطه نه وایي دا خبره؟ دا خو د ملګرو پیرزوینه ده، موږ دومره نه یو، خو خپله هڅه د کوي د ټولنې لپاره چې له خپل وخت نه باید ښه استفاده وکړم او ټولنې ته داسې یو څه وړاندې کړم چې د هغوی په ژوند کې ګټور تمام شي. نو دا د ملګرو پیرزوینه ده. خیر یوسف عاطف صاحب، د ډیرو بریاو په هیله مو یم، په وروستیو کې هم ځوان نسل ته مو وینا وروستۍ وینا په خپرونه کې څه ده؟ ډیره زیاته مننه پښتانه، خو چې وخت مو راکړ، تاسو نه هم ډیره یو ځل بیا ځکه مننه کوم چې د کتاب لپاره کار کوئ، علم خپروئ، دوستان ته بلابل کتابونه معرفي کوئ. تاسو نه ځانګړې مننه، دوستان ته دا پیغام ولرم چې
کتابونه ولولئ، موږ یې درته ژباړو، تاسې ولولئ چې موږ ته لا انرژي راکړي او تاسو لا ډېر کار وکړو. خیلی اوسئ. نو اوریدونکو ته زه سپارښتنه بیا ځلې هم کوم د ژوند لوبه کتاب چې تازه پښتو ته لالودین عاطف صاحب راړولی ده، وایخلی ویلولی د هفته مور ته ځانګړې کړئ. په همدې ځای ځو، لنډه دمه اخلو. کتاب